بسم الله الرحمن الرحیم. مخکینی ویډیو زمونږه د زکات متعلق د هغې کسانو وه چې هغوی ته زکات ورکول جایز وو او مستحق د زکات وو. نننی ویډیو زمونږه د هغې کسانو متعلق ده چې هغو ته زکات ورکول جایز نه دي، یعنی هغو ته په زکات ورکولو سره هغه حق د زکات نه ادا کولی کیږي. دا یو څو کسان دي. نمبر 1 په دې کې اصول او فروع دي. اصول او فروع څه ته ویل کیږي؟ اصول او فروع دا مور او پلار او بچو ته ویل کیږي. یعنی څه مطلب دا دی چې مور او پلار دا خپل بچو ته، نوسو ته، کړوسو ته د زکات نشي ورکولی. همدغه شانتي دا بچی چې دي دا خپل مور پلار ته، خپل نیکونو ته همدغه شانتي په بره باندې چې څومره هم دا سلسله ده دی یو بل ته زکات نشي ورکولی. یعنی بچی مور او پلار ته او همدغه شانتي مور پلار خپل بچو ته زکات نشي ورکولی. یو قسم دا شو. په دویم نمبر باندې ښځه خاوند. که چېرته خاوند مالدار دی او دی وایي چې یاره د زکات پیسې دي لهذا د خپلې ښځې ته ورکمه، دا نشي ورکولی. یا ښځه مالدار ده او خاوند غریب دی او دا ښځه وایي چې یاره اچم زکات ورکوم لهذا د خپل خاوند ته ورکه، دا نشي ورکولی. دوه صورتونه شو. دریم نمبر هاشمي، کم ته چې مونږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان والا وای، یعنی سیدان، دی هم مستحق د زکات نه دي، دې ته مونږ زکات نشو ورکولی. ځکه دا زکات چې دی دې ته د مال خیره ویلی کېږي. او خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم د انتهایی عزت او احترام قابل دی چې د هغوی عزت او احترام وکړی شي. لهذا هغوی ته داسې قسمه پیسې او داسې قسمه مال ورکول نه دي پکار، بلکې دغه سیدانو ته د خپل ذاتي مال نه چې دی هغه څه ورکول پکار دي، تحفې تحایف ورته ورکول پکار دي. په څلورم نمبر باندې هغه مالدار کس، هغه ته هم په زکات ورکولو سره هغه حق د زکات نه ادا کیږي. یعنی چې هغه صاحب د نصابي، یعنی په نن سوه دور کې د هغه سره 1,18,000 روپۍ خواوشایي او هغه ته زکات ورکړي، نو په دې سره هغه حق د زکات نه ادا کولی کیږي. نو په دې کې انتهایی احتیاط پکار دی. عام طور باندې موږ سوچ وکړو، موږ یو لیست جوړ کړی او چې کال راشي د زکات وخو موږ هغه لیست راواخلو او په هغې باندې موږ زکات ورکول شروع کړو. تحقیق نه کوو چې یاره پروس کال دې کس ته ما زکات ورکولو، دی په هغې وخت کې غریب و او اوس چې دی مالدار شوی دی، برابر شوی دی، لهذا دی اوس د دې لیست نه وښکل پکار دي، دی به زکات کې چې دی هغه شامل نه دی. یا دغه شان یو کس هغه عادت جوړ شوی کال په کال راځي او هغه زکات اخلي او د هغه متعلق مو تحقیق نه کړی چې یاره اوس دی مستحق د زکات دی او که نه دی، لهذا په دې کې انتهایی احتیاط پکار دی. جزاک الله خیره.